چې تاسو څنګه پته ده چې د هغه د ونو بوټو سره ډېر نږدې تعلق دی او په ونو بوټو باندې ډېر چې څوک لګوي په هغه خوشحالېږي. حاجي امیر نوشاد خان صاحب زموږ سره موجود دی، ډیپو صاحب زموږ سره د ملکڼ اصغر خان موجود دی. نو د دوی سره خبرې اترې کوو چې نن دوی دلته څه پروګرام راوړی دی او خلکو ته څه وایي کي. حاجي صاحب دا راته ووایه چې د ملکڼ د دې ایکسپریس وې د خوبصورتۍ دپاره تاسو نن څه دلته داسې څه راوړي؟ مونږ زه خو د اول تاسو شکریه ادا کوم چې تاسو زموږ د اواز ټول ملک ته رسوئ. بیا زه د محکمه فارس اصغر خان او د هغه سره اس ډي او صاحب نوم یې خو ماله مرتضی خان، دوی د ملکڼ ایریا د دوی سره ده په دې وخت کې. نو د دوی شکریه ادا کوم چې دوی ماله په دې ښه کار کې دعوت ماته راکړي او ماته د ښه کولو او یا په هغې کې په دغه کار کې د شاملېدلو دپاره کوشش وکړي. نو زه دوی ډېره شکریه ادا کوم. دې خبره دا ده ورور جانه چې زموږ د غرونو مونو ته وګورئ تاسو ګیر چاپېره، نو د بوټي درک پکې نه ښکاري، سره غرونه دي، سره خبرې دي. نو څنګه چې عمران خان حکومت راغلی دی په 2014 کې او هغه ته د KPK دپاره هغه د بلین ټري د لګولو حکم کړی و، په هغې باندې اوس د اوسه پورې محکمه فارست او سوشل کم خلک چې دی نو هغه کوششونه کوي. بهرحال ډېره پورې خو هغو کامیاب دي، خو د دوی د دې کامیابۍ سره سره زمونږ دا کوششونه دي چې د دوی دا کوششونه او دا یو ښه کار دی د ملک د ګرین او کلین لپاره یو بهترین بلکې د دنیا لپاره یو ټیک کار دی چې په دې کې مونږ د دوی کوشش وکړو. نو د دې نن دا موټر وې زمونږ چې دا ایکسپریس وې سواتو په دې باندې د دوی شجرکاري و. نو مونږ د دوی سره کاته دوی په خپل کم انداز باندې چې شجرکاري کوي نو هغې نه خو مونږ مطمئن یو انشاءالله. او زمونږ دا کوششونه چې کوم دی کې د دوی نه څه دغه کېږي کمزوري نو هغه دوی ته په ګوته کوو چې دا دی او دوی سره د الله ښه وکړي انشاءالله. زمونږ خبرې مني او په هغې باندې پوري طور کار کوي. ما او اصغر خان چې دی دا د 2014 نه په دې باندې مونږ پروګرامونه کوو. د لویر دیر کې دوی کم دوی چې هلته ډیوټي وه نو دا ډېر زبردست په معمولي خبره چې کوم ځای کې کټایي کېده کوم ځای کې نقصان کېدو نو ما د شپې په 12 بجې چې دوی ته خبره کړې ده نو دوی بالکل د شپې په 12 بجې اس ډي پو ته او زموږ سره چې کوم لاندې مشرف ګل خان دی هغې ته دا خبرې کړې دي او پوري طور هغه ځای ته تللي دي، کسان یې نیولي پرچې پرې کړي دي او انتها جدوجهد کوي دا په دې کې. نو دا خو دوی کوي نو مونږ ورسره اوس په دوی د دوی دلته دي نو ما په یو رابطه باندې مونږ خبرې کوو چې یاره دا موټر وې ښکلی شي. نو زه په دې کې دا هیلپ کوم چې دوی ته لږ د غټو بوټو ضرورت و، واړه خو د دوی سره ډېر زیات دي له محکمې د طرفه، خو کم سایز چې 4-5 کالو د چیر کم ونې دي نو هغې دپاره دوی دغه زمونږ او د دوی دا خبره شوه چې یاره مونږ په دې پلی انټرچینج نواله تر بډخیلې پورې د ټنل پورې مونږ دا ولګو او دا علاقه ښکلې شي. ملک ته دا پیغام ورکوو چې هر روان سیزن دی نو په سیزن کې دی هر پاکستانی کم سے کم 10 بوټي په خپل ماحول کې که په خپل ماحول نه وي نو په پردو دغو کې لارو کې کوڅو کې نال د ټریلیون ټري به دا به وشي. او دا نو مونږ د حکومت مخکې خلکو ته دا درخواست کوو چې هغه راشي او د فارسټو سره زموږ سره کینی او د دې پرایویټ کمیټې ولې جوړې کړي. نو زما خیال دی چې په دې کې د هغه خلک شامل کړي چې د هغو د بوټو سره مینه ده، محبت دی، نو دا کار به د محکمې دپاره او د ملک دپاره یو اساني جوړه شي. زما خو ورور دا پیغام دی دا کم چې مې درته وویې اوس زما څه کار دی 2021 ما تاسو سره مخکې پروګرامونه شوي اوس هم دي چونکې زه د تحصیل دینځۍ سره تعلق لرم نو په 2021 کې به په تحصیل دینځۍ کې څومره سکولونه دي، څومره اسپتالونه دي، څومره کالجونه دي، څومره پرایویټ پبلک ځایونه دي نو هغه به زه د ونو نه بالکل ډکوم او انشاءالله تعالی په 2021 په اخرۍ کې به بیا تاسو زموږ میډیا ته به وایو هغه به ځئ او هغه به وینئ او د هغې پروګرامونه به خلکو نشر کوئ او کوشش به هم دا وي چې نور خلک انوایرمنټ داسې جوړ شي چې د بوټي سره زموږ خلک محبت وکړي. چې محبت شروع شو دا بیا نه ختمېږي. نو د حکومت نه مونږ یو مطالبه کوو چې
چې د دې علاقې دپاره په ګیس کې د ګیس په ریټ کې کمی راولي د بجلۍ په ریټ کې کمی راولي نور مراعات دی خلکو ته لرګی چې کم دلته راځي چې هغه دلته خلکو ته په کم ریټ باندې ورکړي نو د دې به ډېر زیات هیلپ وشي او د خلکو به د ونې او دغه سره محبت پیدا شي او دغه زمونږ د ټول قوم او د ټول ولس زمونږ دغه دی چې دا دې وشي ٹھیک شو مهرباني جی